دې پورې خبره رسیدلې و چې منصور بادشاہ کله مړ کېدو دو زمانې ځان ورسره پرې خودل چې یو لویلې مهدي او بل هادي. مهدي چې کله مونږ ویلې ولې عهد شو د علم سره ډېر انتهایی زیات مینه او شوق یو دو زمانې و چې هغه یو عالم له ورولېګل شریک ابن عبد الله القاضي. دا بچی ډېر بس تکبرانه متکبرانه اندازه کې جدا کینسو دیوال لډړ واله او د شیخ له ویلې چې هغه پلانې حدیث څنګه دی هغه التفات ورته ونه کی. به ورته مطالبه وکړه چې هغه پلانې حدیث څنګه دی هغه هیڅ التفات ونه وی. درې کرته ورته ویلې چې زه ګوره د بادشاہ بچی موتما دومره سپک غني. شریک ابن عبد الله القاضي ورته ویلې چې دا علم د څه کې کېدم چې هغه ځای کېږي استاغونی سړي سره کې خود له شي دا خنه د بنسبت سره دی له جزایي شي زید شي خو لګین تعالی نه درکو. هغه پوه چې لکه ما به ادبي کړی د هیڅ ځان برابر کی د استاد طالب د دوړو مابین کې شریک ادب مخکې درس کې د ټول تفصیلی ذکر شول. یو ورځ یو بدعتي مولا خپل راغی چې دی بولنه کې دا مرزه د حکمرانانو خپل چې کله ورشي نو رسول الله احادیث خرابوي او د ځان خبره په دین کې وردن نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبقه مسابقه نشته مگر بدري شيونه کې اسونه زغلول او کان زغلول او غشي بيشتل. یو سړی چې د بدی کې ځان لا شرط مقررم کې ان شاء الله سم ممانعت نشته. د بعض روایتونو دا معلومیږي نو دی مولا ورته ویلې وی رسول الله یو بل خبرم کړی دا چې مسابقه نشته مگر په کفتر بازی کې ځکه دا په کفتر یې ساتلې. وکله چې د مجلس جدا شو د ورسره ورته وکړه د 60 لا خلکو له ویلې وی قسم په الله چې دې سړي دا 60 د دروژن سړي دی. یو لزر درهم ورکړه خلکو ورته ویل چې دا دومره خطرناک وران سړي نو به د پیسې دی ولې ورکړي وې د دیو جن مې ورکړي چې اوس موږ څه بیزتی نور ونی کی او څه غلطي خبري نور ونی کی د دنا د ځام بچکول په خاطر موږ دا کار وکړو. په کدا چې دا مړ شو د ورسته د مهدینه بل زوی د غرق هادي د دیو جن ابن جوزی سے فرمایي چې اکثر د بادشاہانو امرونه ډېر کمی یو څو وخت د پرې ایسه یا په سره تور مړ شي وشتل شي یا کله کله دا ډېر کمی دي بادشاہان چې خپل مړ شي کم هادي راغی دغه په اړه کې د پلان د توصیه کړي و چې تاسو نو ورسره بیا ګوره هارون رشید له بچي ور نقل کیږي نو د کوشش دا کوي چې د خپل بچی له وصیت وکړي. قیصران دغه وسنانه و درې بادشاہ نو هغه ایسه د خپل بچی له زهر ورکړو په عقبانه هغه ختم کی. دوی موجه موږ وېد شه دا چې دا زنانه ډیره مشر زنانه ونه د بازي وزیرانو خلک براتلره دي سره ملاقاتونه کول چې بادشاہي په کومه طریقه باندې موږ روانه کو دی هدي ورته ویلې چې ګوره موري ته زنانه په کاردا چې په کور کې کینې چرته سرخش ترې کنه چې وایي کې د قران مصحف شته کنيشته چې تلاوت وکي تسبیح شته کنيشته د خلکو سره مجلس کې ناس دی حق خبره چې هر چا لوي تر خلګي هیڅ غیر د زهر ورکړو په دې نتیجه کې صدا مړ کی. په کدا شکل دا مرشد نور هارون رشید راغی هغه چې راغی نو یو خډیر غیرتی بادشاہ وزګه ټول عمر دغه په سنگر کې تر شو د قشن حجونه به کول د حج په وخت کې شاعرانو به ویلي چې دا یا سنگر کې ګوره او یا مینا کې د دوه ځینو کې د ملاقات کیږي. د مسلمانانو یو قیدی سره نو هغه په زندان کې پرته و نو د خطر ولګو چې ته هارون رشید خپل د عيش او عشره ژوندون کا او ما سره د اسلام دشمنان هغه کارونه کوي چې دغه ویل بالکل ګراندی مونږه وېدا چې کله داخله ټول سنو ویل یا ربایک ستاره خدمت د لپاره زه تیار یم کسانې واخصو د خلکو مقابله وکړه په خدا چې اق اسیره زنانه را خلاص کړه. معتصم بالله بارک دا مسله ذکر شو چې یو نصرانی زنانه و هغه ورته خطر ولګو چې ته خو اگر که مسلمان او زه اگر که نصرانی مخ لیکن زما دفاع ته وکړه مقابله وکړه غیر اخلاص کړه او د نکفور واقع کیسه موږ ذکر کړه په دې طریقه باندې چې د دې بادشاہ د خوانه خط لراغه ودا دروم د بادشاہ د خوانه راغله د هارون رشید لا بوخا رینی بنامه یو زنانه واقع تر ټیکسونه درکول جزیه درکول منګ نن د اغه ولا نه بلکې موږ د مقابله ولا خلک بل کار کوا ودا ډېر انتهایی څو غوسه شو فوج به روان کې مجاهدین د دشمن مقابله وکړه تر دې پورې چې بیرته د لقانه کړ چې ول تاسو مونږه امغه جزیه او ټیکسونه بدر کو خو اسمو پرې دی. زمانه د امام مالک رحمت الله علیه سره کینه ول ورته ویل چې ته د علم زکوا او کستا خو کې نو زب اساسي قانون ټول بیانه هم دقه موتا وګرځم چې بده کې کومه فیصله ده بده باندې خلک فیصله کوي. امام مالک ډېر عجیب شړیو
وی ویل ته خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کې دا مسله ده چې احناف شوافی مالکین دا ټول په غره جمع کیږي ذکر هغه بنیادی قانون په قران او سنت د شنه چې وسړی ځان لوي ز امیر المؤمنین مو فیصله دی یا په فقه شافعی کې یا په فقه حنفی کې یا په فقه مالکی ځکه دا خو به امیر د مغ خپل ډلې شو امیر المؤمنین دا معنی د ټول مسلمانانو مشر زمو ته په چا باندې تحمیلو دا خو زما رائے ده دغه بعضی حدیث ماری کړی دی او بعضی مری کړی دي بلکې مسلمان امیر او خلیفہ هغه فیصله په قران او سنت باندې کوي چې ټول اهل سنت والجماعت د دې لاندې ګیر دي او دې عادل خبره وکړه تر دې پورې چې کله عبد الله ابن مبارک مړ شو دي هارون رشید خلکو له ویل تاسو زما تعزیه وکړي ځکه تاسو ما د ملک بادشاہ او د شو لکه زمونږ خپل چې وجل شو حقیقت د شمس محدثو خلک ورته تعزیه ورته کوله او یو ورځ ودار سراغ د عراق په طرف باندې نو په بازار کې دومره جوش او خروش چې عبد الله ابن مبارک عالم راځي د دې وجنه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې علم په نسبت سره مال الله په یو سل دویش طریقو باندې بهتره دی هغه به مستقل لیکل کړي د ټول بازار کې شور شغب شروع شو چې داغه انتظار کوي چې څوک را روان دي څوک نو زبیدی بر د دې اشدار نو وکاته چې ګوري عبد الله ابن مبارک روان دي د علماء دغه استقبالی کې طلباو نه کان خلق نو هارون رشید له ویلې چې تم ځان له بادشاہ وي اصلي بادشاہ دار وي بالکل علماء د خلکو په ژوند باندې حکومتونه کوي موږ په ظاهر کوو او دا دوړ وی ضروری دي د دې زنانه زبیدی هغه خوب ولیدو د خبره ورته وکړه چې دا ټول رعیت راځي اوس ما سره زنا کوي محمد ابن سیرین ورته ویلې وته به د شوکار کې چې د ټول خلکو له پیدا ورسیږي مکه او چې د فرات نه هر تیر کې به د حجاز منو د عراق فات په علاقه باندې وته اوس هم دغه وڅ اثرات وغیرہ شته جړیدونکو بادشاہ د هارون رشید او د محمد رسول الله د سنت څخه متبع ابو معاویه الضریر فرمایي چې دا امام بخاری رحمت الله علیه راوی دی دغه د کتاب ورځ مرتدقه حدیث ویلي چې آدم علی السلام او د موسی علی السلام مناظره شو په باب د تقدیر کې دا با حدیث محدثینو راوړی دی وې د مجلس کې وسړې نه شو وې د دوړو مناظره کوم ځای کې وکړه وې هارون رشید دومره انتهایی څه غوسه شو وی دا خو زنديق دی تاسو تور او د قشان دسترخوان راوړل چې دا سره ته قلم کوم په حدیث باندې څخه به کې دونکو سړې او پکار دا چې انسان په همدې خپم شي ځکه د زمونږ دین دی او چې کله انسان په خپنه شي کې دي چې د الله د عذاب لایق هم دا وګرځي دا به تاسو نشکيږي د علماء نه ډېر متاثر کېدو یو ورځ مجلس کې خو مطالبه کړي شمت په نامه باندې عالم سره خوا کې ناس وکړه او بنوي نو تاسو پیدا کولې په څومره بادشاہي باندې وي په نسب بادشاہي وکړه او به چرته وښ کې وسره تشمی تیز بندې شنه به به څومره بادشاہي ورکه چې هغه علاج هغه وشي به پورا ودانو څنګه بادشاہي د چې سړې د نیم ګلاس اوبو د پاره ورکي او د نیم د تشمی تیز د خلاصون د پاره ورکي په دې باندې اعتماد پکار دی سخت د خبره نه متاثر شي سړې به دې باندې بالکل دوکنش یو عالم ورته خپل راغی د شي ورته ویلې وی قسم په الله هغه سړی به تعالی ډیر محترم چې هغه تیری په نسبت سره هغه چې هغه تعالی د امن خبرې کوي معنی الله دې قیامت دې حساب کتاب دې پر سورات دې حشر دې یره پکار ده دا کوم انسان چې دا خبره کوي چې الله غفور رحیم دې او بیغمه ګرځي ګناهونه کوي دا ګوره خطرناکه مسله ده وې دې خبرې په څه عجیب تاثیر وکي حاصل ده چې د هارون رشید حکومت د خلکو له شی لکه د واده اولنی وختونه عرائس اې د دوه نه یو چې وجبیدا او دغه امین پیدا شو بیا مدوی ویلو چې د وین څخه مامون پیدا شو د امین د مامون ډیر وکړو په نسبت سره امین لا ادبناکو زبیدی وشکو ګلم وکړه چې زمانه دې بچی سره دومره مين نه کوي سره دې نه چې د اصلي کجه بچی دی او د بل چې د وین څخه بچی دی د کې کمال د ادب دی به کې راشه امتحان یو کې مسواک ورته ښکارا کې امین لودا شي شه دی ودا سواک او مسواک وې دي جمع شه دی مساویک حقیقت دې چې مساویک جمع راځي خو مساویک عربي دا منستا بده دی وزت لارش مامون چرغه بچو دا چې شه دی ودا سواک او مسواک وې دي جمع شه دی وزت د محاسنک اهل علم په دې باندې پويږي وساده بدوي چې کوم زد معنا د نیکي کوم زد مساوي کو ودا کې دا کمال دی خو د کجې زور په دارغه چې امین است امیر کې دغه په وخت کې عایشه نه وغیرہ دا شروع شو په کدا چې مامون په غبن بریدو کې واقعي او جن خپل حکمران شو اول شی شو دغه نورسه معتزلی شو او ډېر خطرناک عقیده په امت کې دوی راخورې کړي کله به د شوري د الله سپاشتو کله به ویل جنشتا کله به د قران مخلوق دی او کله به دا خبره ذکر کوله صحابه له کنځري کولی او کله به د انسانانو کې د شو عقیده عجیب پیدا شولې چې انسان کله ګناو کې نه جنتی دی او نه جهنمی دی او همیشه به د جهنم کې وشيږي نه مسلمان دی او نه کافر دی او دا مسله د هارون رشید په وخت کې مو د بشر په اړه باندې شړې ونی چې کله هغه وجلو ویل چې ما څلور زره احادیث د ځان جوړ کړي دي او د محمد رسول الله په حدیث کې مخالفت کړي دي پرې چې ځاغ لري کوم بده غنه می قتل کا نو هارون ورته ویلې وېزما سره بدیجه کې عبد الله ابن مبارک دی
او دقشن ابو اسحاق الفزاري دی ودا به دقشن د احادیث نه جوړ کی لکه څنګه چې سړی یا زنانه دا وړو غلبلی بری په یو طرف باندې پاتې شي وسیم الفبل طرف باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه بن معمول مبارک دا خبره کوله وې دغه ګناه دله بس شي د یونان فلسفه عربي له راوړه ولا او خلک په ګډ وډ کړو او د خپل والي له اسحاق ابن ابراهيم لا چې د خلکو له اعلان وکړي اعلان حاصل دی چې ګوره عمر قرآن مخلوق دی او که څوک نه مني اقا علماء باندې درسونه بند کوي او که څوک نه مني اقا علماء نه تنخواګانی والے په خابه اسلامي خلافت ورکولې او قدم نه ایستغه قیدین کې وای وښني چې بده کې څومره هم پاتې شو یحیی ابن معین دی او دغه سره ابو عبیده القواريري په نامه باندې سجاده په نامه باندې احمد ابن نصر په نامه باندې محمد ابن سعد په نامه باندې محمد ابن نوح په نامه باندې احمد ابن حنبل نعیم په نامه باندې ابو يعقوب په کدا او شوی مامون لاړو د غزا په طرف باندې د روم خو لاړو ویل چې د دشمن سره جنگ کومه خو اسحاق ابن ابراهيم له ویل چې د څلور اعلانونه مليون لوکا بلکې بغداد ټولو کې د بغداد والیو یو ورته شي وایا چې قران مخلوق ومني کوم دا غلط عقیده ده انسانانو چې دا کلام نفسي او دا کلام لفظي ده موږ دغه قران چې موږ مخې له خود راشي دا چا خبرې دي د پاک الله خبرې دي الحمدلله چې عوام په دې مسایلو باندې پويږي نه ځکه دا ګډ وډه عقیده په خلکو کې را ده نشوي ده چې د الله ځان له بل خبره ده او دا جبريل به الفاظ تعبیر کړی دي دا عقیده وسم په بعض انسانانو کې دي خو لیکن دا غلطي فاسدي خراب عقیده د دې الحمدلله نه ولي تر دې والناس پورې دا کوم قران چې دغه قران د الله د خوانه موږ له لګل شوی دی او دا د الله کتاب دی دا به موږ شو عقیده په دې باندې توجه دویم کده نه منوي په دې علماء باندې درسونه باندې کو په عالمانه چې درس باندې دا غلي تکلیف دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي لکه بینه ما چې کله د امون را بارش وک به مونږ منلو ایسه به خلکو باندې تنخواګانې باندې کوي او اخر ورته چې تاسو به ګوره زندانن کېږي به موښنم اسحاق ابن ابراهيم چې راغی دا اعلانونه وکړه مليان راځه مکړه ډېر خلک ته په تایید کې ودرته خو باسي مليان نه نو احمد ابن نصر یو عالم دی راونی وې د ټول محضر مخې له راوسو دا د الله کلام دی کنه دغه دا د الله کلام دی تورې په شراواخ چې دا سره کې اول اقځه کې سر وغورځو توم رسول مې وکی یو دم په نور خلکو باندې روب راغی یحیی ابن معین متخیو وکړه ابو عبید القواريري مکړه سجاده مکړه د درې وړو مليانو د شی ویلې دا کوم خبره چې امیر کوي خلیفہ کې همدا قسم مطلب دی لیکن په دې کې نعیم ابو يعقوب چې د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی او احمد ابن حنبل دی مليانو ویل چې موږ دې تیار نه یو محمد ابن سعد نوح دی په کدا چې اسحاق ابن ابراهيم راوسه د خپل کور د خیدین کړه مناظره سره شروع شو لیکن د احمد ابن حنبل سره چې مناظره کول الله واجب علم غل ور کړو امام اهل سنت والجماعه و نور عیسی د اسحاق ابراهيم په هغه باندې شروع وکړه دومره سخت زدن ور کړو او دومره سخت احمد ابن حنبل اوالو چې هغه به وشش وشکل به وشش په کوټه کې واچو احمد سے په خپل فرمایي په مرور د زمانه باندې وي رب العالمین زما په بدن کې طاقت پیدا کړي لاس مې د خوځو چې په خدا وشو الله مې په لوټه باندې لاس ور ولګاو وی هغه میرا واقصه او داس مو کې اگر کله سخت والے مو وات کړي زولنې پرتی وي او په واجبہ کیفیت باندې او داس کې رب العالمین له متوجي شم چې الله دې فتنه موږ بچ ساته احمد ابن حنبل دی واجب امام دې موږ داسې انساجي وکړي چې کله تاسو باندې د مشکلات رااله د ظالم حکمرانانو په قبضه کې رااله دسګيري کړي نو تاسو به رب العالمین سره رابطه ټینګوي ځکه د حل ځای به چي دي ایواز رب العالمین ذکر دی الله رب العزت له اطاعت دغه بندګی را او دې ته ویل شي د اولیاء او کرامت چې بده شو وخت کې ورته وب پیدا کول او دغه بر بدن کې ساعه برابرول او بعد دغه به او داس په کول کرامت اولیاء ګور دا مطلب نه دی ډیر انسانان کرامت اولیاء دی ویل شي چې د الله حق سبه دې بندل ورکی دا به موږ له بچیم راکې او دا به اولاد هم راکې او موږ به رسولم کې کوي موږ مالدار کې دا غلطه عقیده ده شیخ عبد القادر جیلانی په دې باندې رد کړي اولی علماء مخکې موږ ویلو هغه انسان چې د توحید او سنت عقیده وي شکل دې جوړ کړي چې سړی کله دا وګوري سړی له الله راځي اې دې سره سره رب العالمین د لپاره دوستانه او دښمنی کوي د الله رب العزت ذکر کوي الله رب العزت لزان نږدې کوي د فتنو رضان ځان لري کوي او دغه سره سره الله رب العزت لا ځان نږدې کوي د خیر کارونه کې برخه اخلي د الله په دین باندې خفقيږي پیګه بده کې دا او احمد ابن حنبل په خپل فرمایي وې دي اسحاق ابن ابراهيم چې کله موږ دسګیر کړو په دې زندان کې د سره په دې خوا کې په دې والو کې ابو يعقوب عمر شو شهید شو او نعیم چې هغه شهید شو په دې والو کې د علماء دوی شهیدان کړو وزید په یو جانب باندې کېنه ولم انډی کې او محمد ابن نوح په دې بل جانب کې کېنه ولم وشي معمول لمن بوجي روم لا
په دلار باندې تلو وشي یو ځل ورسېدم ودا محمد ابن نوح باندې تبر علاو مری شو نه جوړ شو دومره سخت مری شو چې هغه په دیوالو کې هغه بشاره نه وسه وته دا دین د شي تکلیف باندې واجبہ کیفیت باندې موږ تاسو لړاغلې دي وېما ور باندې جنازه وکړه پریشان په دې کیفیت باندې شم چې ما سره بوش کېږي څه دې ظالمانو موږ په لاس باندې ورلو وې د جابر ابن عامر په نامه باندې وسړیو مال دا خبره وکړه چې یا احمد ما ورته چې ايش تقول وې ګور کلک شه زکه ته قائد او رهبر ته عالم ته بس د ټول امت اقتدا کړی دا کچیرته ته پکې مړ شوې ان شاء الله ډایرکټ وته شهید او جنت لبځي او که ژوندې پاتې خلک مستابه خه تشکیره کې جسمه د دین د یو مشر عالم هغه د اسلام په اړه ډېر انتهایی زیات تکالیف برداشت کړي دي او الله رب العزت اور باندې رحم وکړي وی چې کله دا خبره ما واوریده یو واجب کیفیت باندې اسما پر کې استقامت او ثبات راغی سړی چې په دین د اسلام باندې کلکېږي د غیر لپاره څو کارونه ضروری پکار دي اول د قران سره تعلق ساته د انبیو په واقعیت کې سوچ کوا دریم شریعت په ځامن لازم کا څلورم د رب العالمین د دعاګانې غواړه پنځم ذکر د رب العالمین شپږم د خپل ځان له تربیت ورکا ووم د دعوت طریقه زده کا چې په کومه طریقه باندې وکم اتم صحیح طریقه ځان له انتخاب کا نه هم په دې صحیح طریقه باندې اعتماد کوا او لسم د هغه چا خپل ورزه چې هغه بدین باندې خپکیږي یو لسم هغه اسباب استعمالوي چې سلور باندې ثبات نصیب کیږي دولسم د شوی چې مستقبل د اسلام دی دیر لسم د باطل پر ها هو باندې دوکه کیږي چې يهود نصارا سره صغور پیش نه دا به وخت پر ایسته بد الله ختم کی او څوار لسم د الله په انعاماتو کې دنیوي او اخروی کې سوچ کوا او پنځم دغه سره دعا غواړه چې کله دا 15 کورونه تاو کړو تعالی رب العالمین په دین د اسلام باندې ثبات درکړي احمد ابن حنبل فرمایي و مال او سوچ را پرې وته کچرته دا سړی ته د والو لاندې کی او شهید دي کې عمر دي کې خو شهید بشو ډارک به جنت لږي هیڅ پروا مې نه و که په زندان کې چیرته وګورځي هغه ځکه قیدی وي پروا مې نه و خداوال ډېر خطرناک و دا چې کله انسان بده کې گیر راشي الله رب العزت موږ تاسو نه ظالمان کوي او نه مظلومانه هغه انسانانو نه پښتنه وکړي چې اسلام د لپاره غوي قیدین شوی دي چې په کوم طریقو باندې هغه تعذيب شوی دي په کومه طریقو باندې هغه ول شوی دي غاکونه د هغه نه وېستل شو نو کان د هغه نه وېستل شو قسم تکالیف اي خلکو ورکول کېږي احمد ابن حنبل فرمایي ودا سوچ ما سره پرې وته چې کېږي بچو و په دې وخت کې شړې ما خپل راغی وی چې تاسو کې احمد ابن حنبل ما شاو وېزما یو وصیت و ما چې څه ته وای وی ګوره خپنش او ځان کلکا وانه د خپل دریس نه دی زوی په غلا کې د خلکو نیولې متروسه خاني کړي نه مته خلا په دین کې راغلي دلته او کته چې مال وال را کوي و انما الصوت صوتان بلکې اول کې دغه دوه دوری دي چې باندې باندې اولې به د ور سره بدن د شمیږي غوند شي هیڅ اثر در باندې نه کوي ته خو امام یو ته مشر سړی وکله چې دا خبره دې کښنه موارد رب العالمین په دې ځل کې نورم ثبات را وسو نورم کلک شو کله چې مسلمانان کمزوري دا هغه چا خپل نور چې په ټوله دنیا د يهودو نصارا حکومتونه دي او د دوی د ملګرو حکومتونه دي اسلام نور ختم شو اسلام نور په دنیا کې څوک نه یادي او که څوک یادي د بر نه به مشتل کیږي ولاندې به زده کیږي او دا دی هغه بلکې دا هغه سړي خپل ورزه چې هغه مسلمان دي تر څو پورې تعالی د څه وسیله درکې چې بالکل هغه مراد دی اوچت کی ابن قیم شه فرمای وشکل د تاتار په وخت کې موږ شیخ الاسلام ابن تیمیه خپل راغلی هغه په زندان کې د شو کله سي فی القفص تب دا ګمان کوله کس مری چې پنجره کې باندې ومن به د ظلمونو دي ظالمانو ته شیخ لري دومره تسلی به موږ لرا کړه چې راغلی به خپو او بوته خوشاله نه ډکه اې د شیخ خپل ورزه وکله چې دا مسله برابر شو دا خبره وشوه زړه مې برابر شو نو دی وخت کې سړی راغی ما خو وی ویلې چې ته خبر نه ما وینا و مامون رشید شو فرمان صادر کړی دی چې احمد ابن حنبل تاسو ونه شو ژوندې مال راولې مخکې دین چې تر څو پرې غز ما خو له نږدې شي وګورم دا سرونه والو زوما تاسو نه سر والو زو ختمې کوي وې دی وخت کې مې او د شو کې رب العالمین په منځ باندې ودر د مودر انتهایی فرید من الله له کو چې الله دې ظالم نه ته ما بچ دی واجب امتحان کې زو واقع دلیل په دې باندې چې په دې شو وخت کې سړی باید رب العالمین له متوجي شي لکه څنګه خو به متوجي وي ورسې هغه شیرونه ویلې چې لست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال الشرب ممزعي چې دوه رکعات موږ په دې شو وخت کې دار ګوره د خو به سنت دي چې موږ تاسو لپاره خو دلې دیغه الله سره رابطه ټینګول و ما رب العالمین لزم وروس پر په کدا چې معمول من الله مرز را وسوتبه وې څه په ما غتبه کې مرش ا دینه دا خبره معلومه شو چې د نیکانو انسانانو د خیرانه ګورزان ساتي او به د مظلوم سړي د خیرانه ځان ساتي چې څنګه هغه دعا وکي محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې د دعا او د الله په مابین کې بل رابطه نشه بلکې ډایرک رب العالمین لدا ورخیج وکله چې معمول مرشد په دې وخت کې اسم معتصم بالله دا امر مقرر شو
ودا چې کله امیر مقرر شو نظم بارک بیرته فرمان صادر کړي چې دا د هغه علاقې نه بیرته راولې بغداد لا ځکه دې کې دا امیر دی وېزي دروم په طرف باندې روان کړو مې بیرته دلته راوستم چې دې ځل کله راوستم اې دې خواله نو په زیاده دې باندې چې تر څو دې خواله زور نشته کېږم چې ګورم عقب دې تیمولین دې خواله راغلي دي احمد ابن ابي داود دی او د قشن حارث المحاسبي دی او بشر دی باطل پرس خلک همیشه په دربارونو کې ګرځي راګرځي د نیک پرس د حق پرس عالم نه خم دره شغه به دې شي نه لري کېږي د دې وجنه حق پرس عالم چاله ویلې شي عدم الركون الى الدنيا شي دنیا سره دغه تعلق نه بلکې ټول مسله الله او رسول الله دې دا مطلب چې خجامه بناغو دي خو گاډي کې بنګر جو خو بنگله کې بنو شي نه د دنیا او د الله او د الله رسول ټکر شکل راشي دا ترجیح الله رسول ورکی دنیا پرې دی دویم دا معنا چې د قول او د وینا ما بین کې مخالفت نه یو خبره وکي چې لکه داخله خراب خلک دی په خوا کې شو ګدري کې هغه خراب دی بل ورځ ګوره د ماغو په دربار کې ته ولاړې غپا به کوي دا غسر به دی خوا کې ودري کې د قلبات پرس علامه ده پرون دی ولکه بس ویل ځنن په دې کې ته حرکت کوي دا کوم ځای کې ته ولاړې او دریم چې هغه خوراک او ساګ لړې تمایل نه کوي دا خبره کې چې لکه دعوت وکي او جامع راوړ او پلان او دا هغه او څلورم چې هغه د بادشاہانو دربار نه ځان لري ساتي سید ابن مصیب فرمایي وی چې کوم عالم د دی والانو په خوا کې سولېږي را سولېږي وې د شي مولا نه ځان ساته زکه دسته د دین غل دی پنځم دا معنی چې هغه په فتوا کې تادیونه کوي بلکې هغه به کې سوچ کوي دغه سره سره د یقین نکار اخلي دغه سره دغه په بدن باندې د خشوع اثرات معلومیږي الله رب عزت خلق دعوت رسول الله خلق دعوت ودا خلق التناسو وېزر شلړ کې نسم اې دې معتصم نه ویل چې را نږدې شه وې چې ځکه لور نږدې شو منو ما ورته ویل شي یا امیر المؤمنین اسلامي وکړه رسمه خبره ولا دې ځکه تاسو ګوره احمد ابن حنبل واجب امام دی بدعتي امام دی جانب مقابل کې امیر دی خلیفہ دی معتصم بالله او د قشم مامون دی چې ابو د عقیده ستې چې قرآن مخلوق دی نو په دې وخت کې ګوره د امام نزان موجوده کوي بیعت مماته او وجدار چې ډېر لوی مصیبتونه بر مسلمانانو مابین کې واقع شي یو بدله ټینګړه نه چې بل شروع کوي خپل مابین کې بلوي اختلاف واقع شي دغه اختلاف احمد ابن حنبل موږ له دا طریقو خو دله کله چا په عقیده کې بدعت او د په عمل کې بدعت بس هغه سره چې بیعت کړي تر مرګ پورې وځه سره ودرېګا کدا ډلې ملي جوړې کې دلته دا ډله شو الته غامر شو دلته دا میرا دا بد شي فتنه منځ کې را واقع کې تر قیامت پورې به دا فتنه سونه شي خلاصولې احمد ابن حنبل څوره وکړ سړی دی چې همدا قامر د سره خلکو بیعت کړي بس څنګه امام دی انده و محمد رسول الله فرمایي مؤمن سره چې قتل کیږي داغه لپاره درې اسباب دي یو سبب کې دا چې کله دا مرتد شي او زه مرتد نه یم دویم چې قتل وکي ما قتل نه دی کړی دریم چې کله دا شادي شوه دی او د زنا او شوما زنا نه دا کړی وی هغه ویل چې اسباب د خوا کې سمولین دي د سره مناظره وکړه احمد ابن ابي داود و غیره مخره کې و ما زه مناظره کوم و مالو چې قران مخلوق دي که غیر مخلوق یو دم د څه خبرې یادي و ما ورته د الله د علم بارکه ته پوښتنه کوم چې دا حادث دی که غیر حادث وی ول قران کې الله نه ویلي چې جعلناهم دا قران ګرځولې دی مخلوق کړي هم دی نو ما ورته چې قران کې الله دم ویلي فجعلهم كعصف ماكول دا غي سره بس کوي هر ځکه خجال دا معنا نه ده وی چې دا مسله کله وشونه نو په دې وخت کې معتصم بالله مال ویل دا کوم عقیده زمرم دغه خپل کا وی ما دا نشم کولې تر څو پرې چې د قران او سنت د مال دلیل نه وړي زقتن صاحب سره روانه ګمله وی په کدا چې د پرېزله کې لږ ځای نرمایش راغی دی ورته ویلې مو د معتصم قسم په الله دې جل من راوسته خو په کدا چې مامون امر کړي څه کوي راوستلی وی دی وخت کې د احمد ابن ابي داود ورته ویل کدا سړی ته معاف کی نو خلک بده شي و چې احمد ابن حنبل ګوره په دوه خلیفګانو باندې غالب شو ام په مامون باندې غالب شو ام د قشم په معتصم باندې غالب شو د ملګری پیدا شو لوی اختلاف پیدا شي یخه وی به د درو او کوته کولاندې واچو تر دې پورې چې دا دوره به کله ورنه چې کوله د اری دوری چې دوه سر به هغه جامد احمد ابن حنبل شیدله دومره دوری د اوالو لا تحزن کې لیکلي و د سیمو چې داخله ما په تایید کړي بلکې و چې هغه په ما باندې اعتماد دي شیخ الاسلام ابن تیمیه او د قشن احمد ابن حنبل د درس نه جکړه او د دې درو کوته کولاندې واچول وی چې په سر ونه خوځولو وی چې کله دا مسله شونه دا والي و تر دې پورې دومره سختي اوالو چې په ار دوره باندې د جامع او کمیس وش کېده تر دې پورې شنو پرتګال خلاصېدلو او به د انسانانو خلک غوړ چې د خلکو عزت ختم کی وی په دې وخت کې احمد ابن حنبل رب العالمین له متوجه شو شنډي او خوځولې به ورسره ورچا پښتنم کړي و چې تا دې وخت څو ویلې و ما الله رب العزت ویل چې الله ستاره دین په خاطر باندې زرا غلې مو داخله غسمه به عزت کوي اسما عزت اخلي تسمه پرده ګوره په دې کې وساته و اقصر ویل ولنګ چې کم خطا شوی رب العالمین هغه په خپل قدرت کامله سره راپورته کې د نامه سره ورته خبر ګوتړل شي الله به دومره غیرتی ذات هم دی ودا می ویلې
په دې وخت کې ویل اوالو دومره سختي اوالو چې بهوش شو ده عبد الله سے فرمایي وته د شپې 300 رکعات منځ کو او په ولاړ باندې په ولاړ خو چې د دشمنانو ظالمانو اوالو تقریبا 9 رکعات راغې په ناس باندې به منځ کو 213 کې دا قیدی کې هجری سنه کې وې چې کله 213 کې دا قیدی کې سختي اوالو د رمضان په د میاشت کې اته ورځې وې په کوټه کې اچولې او خوراک وسه کې به بند کړو اته ورځې دا چې په خپل باندې دي کې خلکو د دین په څن تکلیف باندې مونږ رسولې دي مونږ تاسو پیدا شو په دې خو کې راته ځان وکړې نو بس به موږ دا چې دین لمږ ډیره غټه قرباني ورکړه وجه دار چې نوافل مو کړو موږ نه خپل به کې وته دي خلکو سم تعذيب کړي تو ورځي تعذيب خړلې دي خوراک وسه کې به بند وې تو ورځو ورسې چې کله دار وېسو ماره پر چې په حال هوښ ما یو دسترخوان برابر کړو پاګه باندې قسمه قسم تو عامونه و و ما له چې دا اخره ما زدا نخره ودا ولي و ما دا کې دې چې د امیر تیر کړی او دا ظالم بادشاہ راځنه چې بده کې مظلوم حق نه راغلی قبل سړی هغه په صورت حال جوړو چې پکې تراړو اوس مو خوراک وکړو وی خلک ورته ویل چې بده کې دا کومه ترکاری تیار شوی دا خوراک تیار شوی دا اسحاق ابن حنبل ستا کاکا راوړی و ما اسما کاکم د حکومتي چارواکي رضادام نه خورم اغلم کې دې چې کوم مظلوم مال راغلی و په دې کې درس عملګر راجمه شو او پیسې راجمه کړي په دې وخت کې در پاره درو جماعت دا بندوبست برابر کې اوس خو خرڅه کې دا ستاره ملګرو مال دی او حلال مال دی ویغله راوړاندې شو تقریبا 28 میاشتې دي ظالمانو دا وساتلو اول او روز راوال تر دې پورې چې په دې کې به شي شوم دي خو په دې وخت کې دا معتصم مرش واثق بالله ذل تراغه واثق بالله سره لږ نرمي کوله نرمي په دې مناسبت باندې یو عالم دا غسر مخامخ شو ورته ویل شي واثق خو کې رسمه خبره لوي څه وایي ته ودغه امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل روزانه تاسو راني ولې د دوری ور باندې لوسه دا خډيرو مخوري سړی دی او قسم په الله دا چې په کومه خبره باندې ولاړ دی دا حق خبره ده چې قران مخلوق دی دا د الله کلام دی نرمي وسره وکا ویغه ورسره خبر را نرمه کړه وی ویل چې شهید د اسمه خو نه ما یو ملګری ورته ویل دی واثق بالله چې شان ته پوس کو موت دی یو خاندان خلکو د محمد رسول الله بچینی دغه د خاندان بچینو عباسین او علوین دا د قران دا مسله چې داخل کول منظر غورځولې دا چې دا مخلوق او غیر مخلوق دا دومره مهمه خبره و چې دا مخلوق دی نو محمد رسول الله موږ له دا تشریح کړی وي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ویلین درته تاسو ولې دومره دا شعر باندې تعذيب کی بس زموږ د خوانه د سره نرمي و نرمي وسره شروع کړ تر دې پورې دا چې دا واثق بالله امر شو متوکل المتوکل علی الله پکې راغی خلیفہ شو ګوره د دې امام احمد ابن حنبل په وخت کې مامون امر شو معتصم بالله مرشو واثق بالله مرشو المتوکل علی الله ودا راغی هغه فرمان صادر کی او د شی ویل دا ډیر متبع سنت سړیو چې امام اهل السنه والجماعت احمد ابن حنبل نن د زندان نه خوشی شو ده د ازادي ملو کړې شو او کومه خبره کومه عقیده چې د امت مسلمانه پیش کړې د قسمه ما عقیده نو ټول خلکو له دا په کار د چمدا عقیده وساتي الله رب عزت کله انقلابات د شي اړي ولک تکلیف سړي لور کوي هغه څنګه چې دا قران د الله کلام دی او دا مخلوق نه دی وې په دې وخت کې دا مسله شو احمد ابن حنبل خوش شو په کدا چې لاړو کورلا لیکن دی بدعتي مليانو پس بیره پورونه نشر کړ روز عربي دی ولی راپور راوړو دی خلیفہ المتوکل علی الله لا وې دی احمد ابن حنبل خوستا په خلاف باندې تحریک شروع کړي دي سنوي ځوانان پیدا کړي دی وغواړي چې دا تخته د حکومت منګواړو او خپل حکومت منګ راوړي بل دا بدعتي او دا پلانې دی او دا دی هغه هم د سره وی او په کدا چې پولیس او استاد هغه برابر کړ او د امام اهل السنه والجماعت احمد ابن حنبل رحمه الله په قرباني معاصره وکړو سړی گیر کې و چې کله گیر کې نو هیڅ کوم پاګه کې نو صرف دا و زمانه ولوريانه وی خځه او کتابونه او کاغذونه نور څه پکې نه و نو سره دا مخالفین دلته راغلي دا کوم چې خلکو راپور پېښ کړي دي ځکه به ځکه همیشه د خرابورونه حکومتونه لور کوي چې دا ګوره خطرناک خلک راغلي دي او دا په دې ملک جهاد بوله په بل ملک جهاد نه بوله او دوی ګوره د پلارو نکته طریقه پر خودل او دوی دا مسلک پر خودل دی او دا د انګريزانو ایجنټانو په خپل د انګريزي ایجنټ په خپل ایده الله پر قیامت کې دا واغ سره په خوا کې راوچي ان شاء الله ودا مسله دی کوله وشکل بیرته احمد ابن حنبل تحقیق وشو سړی پاک وختونه متوکل علی الله خلکو ویل چې هغه خو بری دي اسی دي خلکو غلط راپور موږ له پیش کړو لزر درهم راولېګل ودا امام اهل السنه والجماعت احمد ابن حنبل ور کوي وجدار چې زموږ د خونه قرباني ظلم وش احمد ابن حنبل ورته زغدا پیسې نه قبلو وینه دا پیسې به تاخله وینه قبلو اصرار د دوی اصرار دغه خو په کدا ورته وی نه قبلو ملګر ورته چې وسه والا ځکه دا خلیفہ المتوکل الله دا به خپکیږي لوی جنجالونه مصیبتونه به نور راځي قضیه به سید کېږي پیسې شکل کې خو دې زمانو لې ویلې چې دا پیسې چوري تاسو وشماري ویل زره درهم وې بچو تر مازیګر پورې ورو په پرېند دا ټول پرې مشکلانو طلبه او نیکارو خلکو باندې خرج کړي
یو لور کوا بل لور کوا بل لور کوا چا چې ضرورتونه و چې مازګر کې دوه اغله زر درهم ټول ختم کړه دومره عجیب سړی وي وجه دار چې د حکومت مال دی اسنه دی حکومت په چا باندې ظلم کړي او د مظلوم حق په کې مال اړه نه کړي شي دا دوه ځامني صالح او د قشان اسحاق د حکومت کې ور داخل شو دوی ویل ورته چې بچیانو تاسو په حکومت کې اوسئ کې تاسو خپل خوراک او اسحاق جدا کوم هغه ورته ویل محمد رسول الله فرمایي ابو داود کې حدیث دی رسول الله فرمایي چې سړی تعلیمات درکې او ستاسو نظر الته بند نه دا ته اخل رد کوي مونږه اخلو زکه دا خو داخلك مونږ لراکې د حکومت والا ویشه ارکم ته کار دې تاسو خپل کار دې زما خپل کجوري ستوان وغیرہ دا به ځان سره استعمالولو په هغه باندې خپل وخت ر واجب امام کتاب الزهد د چې وګوري خلک به وګوري چې تاسو رقم سره دا مونږ څنګه خلک یو ورځ به د سنانه د خزا د ډوړې په خول د پر داغه انګور کور لورغ لاګر هغه خپل کډه جدا کړي و د خپل ټیم نو وختي وروته وې چې کله وختي راځي د خځلې وری چې خځې څنګه وختي راځي او ډوړې زړه لا پخا کړه وستاغه بچی نه دی وې اسحاق و او صالحه وې داغه خځې تنور ګرم کړي واغه ډوړې پخا کړه دغه نور سمته سما پخا کړه وې ښا کې دې شي حکومت به بچا باندې ظلم کړي او هغه پیسې به اسماعیل بچی صالح لور کړي په تنخواه کې او د په پاغي باندې لرګي راوړي او پاغه لرګو باندې تنور ګرم شوی دی وځه د خپل له پاغه باندې ګرماو ما تاسو په خېټه کې به آرام پریوځي قطن دا ډوډۍ سره خورم عجیب انسان دې شي له تیار نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامه ده نږدې داخله به خوراک په شوب باندې کوي دا باندې پیژنې چې دا حلال ده که حرام صرف خوراک او خېټه لور غرزول وی ویل ودا کار زنه کوم بیرته وسیلتا ډوډۍ ورته پرې خدا نو په دې وخت کې دی بدعتي مولانو لکه احمد ابن ابي داود د په باره کې درې خبرې خورې کړې وی وکه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل چې دی خپل نوم احمد ابن محمد ابن حنبل ابو عبد الله دی لکه دا خبر علم الرجال کې استاد ډاکټر محمد مطر الرحزانی کړی دا ودا چې دی ګمرام دی ګمرا کون کې دی او کافرم دی بدعتونه مشه په حق پرسو باندې د الزامونه کوي ودا کافر دی او دا چې د ګمراهان دي دوی دا ټول خلک گمراه کړه اې دوی خبره ما منئ احمد ابن حنبل ورته ویلي بچی سمو ته معلومات بر مر نرسته کی ته خو اسما په باره کې گمراه وای گمراه کون کې وای کافر وای لیکن چې کله مړ شو بیا معلومات سمو ته د مر نرسته کیږي چې ستا په جنازه باندې ډېر خلک یو کسما په جنازه باندې د چا کسان کم سره چې حق پرشي د مر نرسته به معلومات کیږي لکه سیدنا و امامنا شیخ عبد السلام رحمه الله چې په هر ولایت کې او په هر ملکونو کې په هغه باندې مختلفې جنازې وکړې شو دا دغه د حقانیت او دغه د حق طلبي او د حق پرستی علامه و الله رب العزت په رحم وکړي و ماغه مسله و چې په دې وخت کې امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل وفات شو شکل دا وفات شو خلک ډېر انتهایی زیات خپه شو دوستان او دشمنان و المتوکل علی الله دی فوج لوي ویلي چې د جنازه په کوم میدان کې کوي تاسو دا سب بندي وکي او سپونه وشماري چې په دې باندې څومره سپونه دي څومره کسان راځي و چې کله خلکو جنازه وکړو حسابونه وکړو تقریبا 25 لک کسان د جنازه کې حاضر وو الحمدلله د نیکانو خلکو معلومات به مرنه روسه کې 25 لک شل زره يهود نسوارا مجوس چې د جنازه ول د شتا سره کوم سم د خلک د اسمه کې نه روخ کېدل په دې کې حاضر دي او ملائکه به کې راځي کې شي ځکه فآمنوا جميعا و دې ټول يهود نسوارا او دغه مجوس ایمان په دې ذکر راوړل شل زره کسان هغه ایمان راوړو او په ټول مسلمانانو کې اوچته جنازه چې هغه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل شوی دا چې 25 لک کسانو په دې کې برخه واخسته عجیب کیفیت وکړه چې دا مرش د مړ کېدل نمخ کې دا دشمنانو سخوال زورګي کول سپینګری و دا زورګي چې کول نو چا ورته ویلي درس ملګرو و چې ته دا زورګي کوي د قسم شکایت عن الله نه دي الله رب العزت پرې باندې خپنش اگر کدا حدیث نه بلکې دا تاسو خبره ده دی عالمه وېده په دې وخت کې د خپل ژوندګیم باندې کړه چې اسنه په دې باندې الله خپنشي ځکه د قسم د شکایت عن الله دی او د شړې د عبادت خون په دې باندې ورکی مخکې یو درس کې موږ تاسو دا ویلو چې د انسان د عبادت خون په څه باندې برابرېږي خلکو له شکایت نه کوي خواهش پرستی به پرې دی محمد رسول الله به ارچانه محترم غړي دا باز خلک بالکل چې کله رسول الله حدیث راشي دی خو دی بل چا خبر راشي سم خولي اوس پراماتي چې څنګه جوابونه بوس پرې ځکه منکو رسول الله به ارچانه محترم غړي سر ما خام بده شوی چې الله مې رب دې زپدي راځي ما اسلام مې دین دې محمد مې رسول او نبی دې پر دې زنانه به نظر بندای حرام خوري به پرې دی اخلاص په ځان کې پیدا کی د توحید عقیده بساتي د سنت عقیده بساتي د تقدیر عقیده بساتي د قیامت عقیده بساتي نیکان ملګری به ځان له انتخابای ذکر وکای او د رب العالمین د دشمنانو سره به دشمنی کوي وکله چې دا مړ شو الله رب العزت په رحم کې نو د حکومت خلکو ورته کفن راولېګو
ځکه چې دومره خلک د جنازې له وسترازي وکله چې دا کفن ورته راولې غلو دغه سره څه خوشبوینه راولې غلې اته چې دا ورته کفن باندې وې نو ځامني ورته وی صالح دی وېزمن پلان ډېر عجیب پلارو قسم په الله وې د تاسو دومره لري ځان ساتو دا و چرته موږ مناسب غنو چې تاسو دا کفن موږ راوالو خوشبوینه او د خپل پلار لمن په دې کې کفن ورکو د قشن دا خوشبوینه ور باندې واچو هغه په ژوند کې تاسو نه نفرت کولو وڅ به کېږي باندې موږ په حلالو پیسو باندې په خپل موږ کفن اخلو معمولی غني کفن راوړو پاګه کې تاو کې او هغه خوشبوینه ور باندې ووالی چې کومه زور ته په خپل حلالو پیسو باندې اخستې به او دغه نور څه به د دفن کی او به مرته څنګه راوړي چې کله غسل ورکوي دا وګم د خپل کور نه دی بچنو راوي نستی وی وجه دا کومې څنګه چې موږ استری د حکومت پر تنخواګانو باندې موږ استری دي لوري او کوینه او براوي چې راوړل ورته چې هغه په حلالو پیسو باندې استری شوی او غسل ورته پاګه باندې ورکی دله خلق ویل امام اهل السنه والجماعه صدیق اهل السنه والجماعه علي ابن مديني محدث هغه فرمایي وکله چې محمد رسول الله مرش خلق د ارتداد په طرف باندې روانېدل ابو بکر صدیق د غرو باندې پټاګر کې ودی دا ټول خلک بیرته په اسلام کې را داخل کړل خو چې کله دا فتنه پیدا شولې چې قران مخلوق دی غیر مخلوق پټاګر باندې امام اهل السنه والجماعه ورته ودرېدلو احمد ابن حنبل داخله په را داخل شو اېده په جنازه کې 25 لکه کسانو برخه واخستا او اق سړی چې هغه دا به والوما اېده سره به مناظره کولې ابن ابي داود هغه چې کله مرشي ولس پولیس ور باندې ودرېدل زیاتم نه ما چروا کې ما کم دفترو ځکه چې دا مرشي ما کسان ور باندې ودرېدل پته نه چې الله به دا معاف کړي کوي معاف کړي نه او حارث المحاسبي چې مرشي پاغه باندې وړه ډلګي ودرېدا بشر چې کله مرشي پاغه باندې وړه ډلګي ودرېدا او په دې باندې 25 لکه کسان ودرېدل جنازه کې نو د دې عباسیان ورسنه بادشاہ مستعصم بالله دار اې د په وخت کې واجب فتنه پیدا شو تاتارین را روان چې په وخت فور ځکه شکو خو اجمالی نقشه ځان سره یاد ساتي پشپک سو ولس کې دا فتنه پیدا شو یو سلوود اشکال دی په دنیا باندې حکومت وکي او ډېر خطرناک خلک او د خلک پیدا شول چې بعض خلکو دي چې ویلي دي چې قرآن او سنت د یاجوج ماجوج باره کې تذکرہ کړي دا غم دغه انسانان دي لکه سید قطب په جلال القرآن کې دا ویلي دي خو لیکن دا خبره غلطه او غیر مناسب ده بلکې یاجوج به ورسره زمانه کې درجه او ماجوج فتنه څنګه پیدا شو ورسره ان شاء الله به دا خبره هم ذکر کو چې د دې اولنې بادشاہ خاقان او ورسره په دې کې بل بادشاہ غازان دا هغه غازان د اسلام د وجه نه به دا ټول خلک بیرته پر اسلام کې را داخل شو یو لوی بادشاہي وای دي چینایانو لکه اوس د يهودو نصارو حکومتونه چې په ټوله دنیا هغه لوی مشر چې خاقان نومېدو و حکومتونه هغه لرل خپل هغه حکومتونه د سره بری تایید کې و وې په دې کې دا یو رئیس د دولت شو یا د حکم علاقې مسول شو هغه د چنګیز خان د ترور خاوندو ویغه د مرز په حال کې نو د چنګیز خان په نامه باندې سړی راغی د ترور خواله د ترور ورته ویل چې ما خاون مړ کېږي ته د منصب له ودرېږي نه وی ولنه بالکل زه د له ودرېږم کشلو خان په نامه باندې شیخ الاسلام ابن کثیر لیکي هغه مشره خوا کې ودرېدو خطرناک خلک ودا ودا چې سره کله خوا کې ودرېدو او جګړه شروع کړه تر دې پوری چې د خاقان سره چې دوی کوم د غټ مشر بادشاہ دی دا سره مقابله شروع کړه په کدا چې په دې ټول علاقه باندې دوی حکومتونه رااله دوی د غټ سرونه و ګرد مخونه و او د قشن په اعتبار د اعلان بدن سره بدن نری و ډیر چالاک خلک و او دنیوي امور کې ډیر ماهر و دا مردار به دوی خړلې په یو زنانه باندې به دوی ډیر مختلف راجمه کېدل د مسلمانانو قتل دي چې غنل لکه چې موږ تاسو د خوراک او ساک حلال ځل لګړو د څه به غنل چرسم تر دې پورې ابن کثیر دي چې دوی په وخت کې پیدا شو وی وجه دا چې د موږ شکوز موږ د دماغ وغیرہ دا برابرې او د مسلمانانو دا وجل کوا دا بعدين تخریبا و دا او کوا یو قانون په دې کې جوړ کې الیاسق په نامه باندې د خپل بچو لپاره جوړ کې په قران او سنت باندې فیصله کیږي خو موږ په قانون باندې کیږي د قران او سنت په مقابل کې دی بل قانون انتخاب ابن کثیر لیکي د سوره مائده د روایت په تشریح کې د قشان د سوره ال عمران چې په دې کې د اسلام باندې قوانین د نکړي و د يهودیت او نصرانیت او باز رائے ده د په کې وردن نه کړی ابن کثیر پیرد وکي ابن قیم پیرد وکي شیخ الاسلام ابن تیمیه ورمانه رد وکي چې کله د قران او سنت قانون موجود دی او بل طرف باندې خلک بل قانون کې دي او هغه قانون دې سره پټکر کې وي او هغه باندې فیصله کوي دا ټول خلک پرې باندې کافر شو شیعاګانو سره ودرې دا باز خلک ځان له مسلمانانو ویل دا مشرب لري سب کې ودرې دل خو په کوي په دې کې دا وشوله چې آذربایجان ونیول او ارمنستان ونیول او تاجکستان ونیول او ترکستان ونیول په دې علاقې باندې رااله کال کې دنه ده خلکو له قسم حیرانته پرې وتا چې ذل-قرنین د علاقې په لاس کارو کې نیولې دي او د په یو کال کې ونیول دا خوري خطرناک خلک دي یو طرف وجل او بل طرف باندې وجل به په واجبہ طریقه باندې مسلمانانو خلیفہ له دوی ورتک او التبه دا شهادت
او په ټوله دنیا باندې به دوی ظلمونه کم ظلمونه څنګه وکړه دا به ان شاء الله روان چارشنبه ورځ باندې به موږ تاسو تشریح کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین باری مجلل ان شاء الله د ملګرو نظر له وصول کړي